चाहे बा आइंदा बदे इज्तिमा के पकमा तरीका पकम अंदाज बांधे बयान न कई और द्रेमा खबरा जा हुकूमत और खुफिया एजेंसों ता यह खबरा कोल वाड़म दादरी खबरें नन जमा मकसद दे और मुख्तसर पदी बांध कलाम को जमात इरशाद तौहीद व सुन्नत ददी बुनियाद हजरत शेखुल कुरान वल हदीस कायद इनकलाब कुरानी शेख मोहम्मद ताहिर नव्वर अल्लाहु मरकदहू चागज़मा बाबा जानू आइदी जमात बुनियाद सन 1957 की खुदे बकम काल चमा दुनिया तरातलू और ज पैदा शवे हो गोया कि अवदा जमात इशाद तौहीद व सुन्नत अमजूलियो शेखुल कुरान नव्वर अल्लाहु मरकदहू दागहु उस्ताजान गणु किताबुने द गणु कसानु नवेलियू व मुख्तलिफु मदारिसु की और दरसुनु के पातिशवेऊ उद्वा कसा दाग द कुरान ब तफसीर के उस्ताजानु यौ उस्ताज दागू हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह चिदागना शेखुल कुरान पर मकम मुअज़्ज़मा मस्जिद खीफ के कुरानी करीम वेले और दागई ने द कुरान तफसीर दकड़े हो देम उस्ताद शेखुल कुरान नव्वर अल्लाहु मरकदहू शेख तफसीर मौलाना हुसैन अली नव्वर अल्लाहु मरकदहू शामिया वाली के वहाँ बचरा के द कुरानी करीम दर्स को और शेखुल कुरान अगना कुरानी करीम वेले दा दो उस्ताजान द शेखुल कुरान नव्वर अल्लाहु मरकदहू या उस्ताद मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह चिराग बदर्स के इनकलाबी असर ज़्यादा हो चूँकि आगा वक्त बरतानी हुकूमत और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी आगा सड़े हो चागा तारीख रेशमी रूमाल आगा शोरो कड़े हो और दागे बानी मुबानी आगे शेखुल हिंद बवेना बांध शुरू करे पाई के इनकलाबी असर डेम उस्ताद दागा मौलाना हुसैन अली नव्वर अल्लाहु मरकदहू चिराग मल्द शिरकियात न डक नुपाग बाद तौहीद असर गालिब अवाग बाद हर यो आयतनाद तौहीद इस बात को और अल्लाह तौहीद में बयानों और बदी बांध में ढेर कोशिश और मेहनत को शेखुल कुरान रहमहुल्लाह द्वार उस्ताजानु अगासर वागस्त यौ तरफ था इनकलाबी असर और द्वेम तरफ था आगाज तौहीद असर न शेखुल कुरान रहमहुल्लाह चे वतन तरात न दा द्वाड़ा कुवतुना राड़ल यौ इनकलाबी और द्वेम बयान द तौहीद और द सुन्नत द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
او رد د شرک او د بدعاتو د پښتنو بیلټ کې کاغا صوبہ خیبر پختونخوا وا کاغا افغانستانو او کاغا خواوشا قبائلو نو پدې کې یک تن تنها او یو تن حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده چې باغ دور کې هغه توحید او د سنت خدمت شروع کړ رد شرک او د بدعات شروع کړ ور سره انقلابی کار چې باغ وخت کې فیرانګې په دې ملک مسلطو نای کې ماغه عیسی غسا لکه حاجی ترنګزئی په جهاد کې او په نورو وختونو کې هغه یو داستان دی بل طرف تا یوازې د مولانا حسین علی نور الله مرقده شاگردانو چغی په پنجاب کې کار شروع کړ هغه یو تن نو هغه ګڼ مرګریو پای کې یو تن سید عنایت الله شاه بخاری رحمه الله د گجرات دویم تن شیخ الحدیث قاضی شمس الدین رحمه الله دریم تن شیخ مولانا غلام اللہ خان رحمه الله سلورم قاضی نور محمد او پینزم مولانا محمد امیر بندیالویو چدا مشہور کسانو او سنور غیر مشہورو آگئیم بخبلا علاقہ کی د مولانا حسین علی رحمه الله غا تحریک روان که چونکہ دل د شیخ القرآن یوازیو آغر د یو جماعت او د یو تنظیم بنیاد کے خود داغینو جماعت اشاعت توحید و سنہ چداغی ڈنبے امیر حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ او تر آخری جوان پورے سن 1987 پورے اگا امیر ہو پنجاب کے دغه مرګري راجمع شو چکم د پنجاب تنظیم جوړ کړ د توحید او د سنت د خدمت لپاره او د هغې نوم یې کېښود جمعیت اشاعت توحید و سنت او همدغه کار چې کوم دل د شیخ القرآن کو نو هغه پنجاب کې شروع کړ او دا یو داسې اتفاقی صورتو چې نن تقریبا 300 کاله مخکې یو مجاهد عالم سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه یو تحریک چلو د سکانو خلاف په دغه دور کې یو بل مجاهد چې هغه په روس کې تحریک چلو او دی دوارو چې په کومه طریقه دل کار کو په دغه طریقه امام شاملو مالته شروع یو اتفاقی صورتو دا سے دام یو اتفاقی صورتو یو طرف تا پنجاب کی د جمعیت اشاعت توحید و سنت په نوم کار کېده او بل طرف تا د جماعت اشاعت توحید و سنت په نوم باندې کار روانو او مرګري پیدا کېدل یو تانو په یو منزل په یو لار روان شو هغه سره ټیم په ټیم مرګري یو ځای کېدل ساچ مزل کوله شو روانو نو هغه تلل او چا چې نشه کوله نو هغه ستړي شو په لاره کې پاتې شو خو شیخ القرآن خپل منزل پرې نه خود یو وخت داسې راغی چې شیخ القرآن رحمه الله او د پنجاب هغه علما اصل په یو استاذ کې هغه شریکو
مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہو پشاگردائی کی نو آگئی اتفاق کو صلاح اکڑا چدا دوارا جماعتنا یو ذائی کو او دیل با یو امیر جوڑ کو چنانچہ دا آگئی دا پارا آگئی یو ذائی شو سمودا آگئی یو ذائی کارو کو خوبیا سے بازو وجوہاتو پا بنا باندے بیاغ تنظیمنا جدا جدا اگئی کار روان کا او کاری چلو کلچی دا پینڈای شیخ القرآن وفات شو داغین بعد بیا مرگری اوزائی شو مارکل جماعت شبرن نو حدیث کے لفظ جماعت راغلے نو جماعت نم کے خود القردی اتفاق پدیوشو چی صرف اشاعت توحید و سنبا دابا دا ملک بساتا باندی یو تنظیمی او دلی پار با یو امیری مرگر اتفاقو کا شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو زما والد محترم آگے امیر کو او در سر 87 پورے آگا امیرو دا غی دا وفات نا بعد سن 1987 کے دا پنجاب پر جنگ خار کے شورا اتفاقوں کو او دنن ندرید ارشکال مخ کے 33 سال مخ کے مرگر پا دی اتفاقوں کو چیزی امیر مقرر کم دا دی جماعت سرد دی چیز پا ٹولو کے کشروں تجربہ میں ہم دورا نوا خود میانس کی ما یو تنظیم جوڑ کرے او دا جماعت پا صلاح او آگی نمو تنظیم طلبہ اشاعت توحید و سننا او زد آگے امیر مقرر شو مو ما کار کو نمرگر تاغا تجربہ معلوم ہوا زی امیر کم اونن 2020 پوری دریدر شکال اوشو او دی جماعت امیر مرگرو مقرر کردیم سوز علماء استفام ورکڑ دا خو بیاغ مرگرو منظورہ کردی ندا او اس احمق کے رضو کی اجلاسو نپائی کے ہم خاص اجلاس کے ماغی تاوئی خو مرگرو دماغ خبرہ او ټولو مرګرو انکارو کو او په دې بیا چرته خبرې کو او دا هغې نه بعد بیا موږ اجلاس عام شروع شو دا جماعت د دې پس منظر او تاریخ هغه دا چې جماعت اشاعت توحید و سنت بنیاد حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو خود او الحمدللہ اگر روان دے او چلی گی کلچ شیخ القرآن وفات کی دو نو مرگری راغون کل آگئی دے یہ وسیعتو کو چھ زمان مرگ دانے دے چھ پما خاوری واڑوی زمان مرگ دا دے چھ تاسو توحید او سنت کار پری دئی دا قرآن پری دئی تاسو تزدا وسیعت کم کہ تاسو امیاش کی یو زل پنجپیر ترا گونڈی گئی بھلا کہ با اتفاق او اتحاد ساتھی او دیو امیر دلان دے بجوان کی روئی الحمدللہ ثم الحمدللہ مرگر داغین روح اسم پاغا نحج او پاغا طریقہ باندے راندی او آغا جماعت نور مخیطلے او دنیا کے ازلے دو دا اجتماع متعلق یا وقت آسے ہو چھ منگا سوچو نا کول چھ دا سے او مکہ پکار دا چپائی کے دا ٹول واحدین کا عوامی کا مولیانی کا طالبان کا سکول والی کا کالج و یونیورسٹی والی داغی دا پارا منگ سوچو نا کول او داغی دا پارا سوچو نا نتیجہ دارا ہوا تا
یو ماهانه درس او یو اجتماع الحمدللہ ماهانه درسم زرګونو تر رسیدلې کوم چې په پنځپیر کې په هر یکم تاریخ باندې کیږي او اجتماع الحمدللہ لکون او مرګ په محبت باندې راغونډيږي او دې ځای ته راځي د دې اجتماع مقاصد څه دي د اجتماع مقاصد هغه مقاصد دي کوم چې د جماعت اشاعت توحید و سنت یو دا چې د الله توحید او سنت رد د شرک او د بدعات چې د خلکو عقیدې هم سمې شي د خلکو عمل هم سم شي او د رسم و رواج نه خلک خلاص شي د هغه غلطو رسم و رواجونه او په صحیح لاره باندې روان شي دویم دا چې د قرآن درسونه د عام شي قرآن کریم د خلک زده کړي او نورو ته دې وښیي الحمدللہ نن زمنګ رکن او زمنګ مرګره هغه سوګي یا قرآن خی او یا قرآن زکی او دا هغه نتیجه دار وتا چې نن د قرآن کریم تفسیر او ترجمه او د هر صورت خلاصه لیکي دا د حضرت شیخ القرآن د مهنتونو او دا هغه د مرګرو د مهنتونو نتیجه ده دریم دا چې په دې ملک کې هر کال به یو پوسټر چاپ کېدو او پای کې به علامه ابن تیمیہ رحمت الله علیه محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله او نورو نیکانو بندگانو پسې بدرات شو نو زمونږه اصل مقصد داو چې هغه نیکان بندگان دا غي صفایي وشي او خلکو ته دا ښکارا کړی شي چې دوی د الله د دین خدمت کړي او دا حق پرست خلک دی څلورم دا چې دفاع د صحابه کرام رضوان الله علیهم ځکه دین موږ ته د هغوی په واسطه را رسېدلی نو که هغه بد او بدرنګ ښکاره شي نو دین به بد او بدرنګ شي ځکه چې صحابه بدنام شو چې هغه بنیاد د دین دی د هغوی په واسطه دین را رسېدلی نو بیا دین هم بدنام شو نو موږ د صحابه کرام رضوان دفاع او د هغوی طرف نه جوابونه او د هغوی مقام او د هغوی حیثیت هغه ښکاره کول د هغوی بیان کو څلورم دا چې څنګه په توحید او په سنت باندې زور لګئی نو داسې په اجتماعیت باندې زور لګئی او کم کارونه چې په اجتماعیت وي نو د هغې ثواب هم د جمع مونځ کې ثواب زیات دی 20 درجې یا کم زیات او ځان له مونځ یو درجه نو اجتماعیت کې اجر او ثواب زیات وو نو موږ په اجتماعیت چې اجتماعیت دی راشي او قرآن هم وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د اتفاق د پاره حبل الله ویل د الله پر اسای منګول کلاکی کوي د خدای په کتاب باندې او ځای شي او په دې باندې اتفاق او اتحاد کوي الحمدلله نن چې سوره خلق را جمع کیږي نو دا د الله په کتاب او په هغه باندې اتفاق او اتحاد دی او په هغه کیږي نن د بلوچستان نو علماء او مرګري را درآباد نوم راغلی سند نوم راغلی پنجاب نوم راغلی دی اور روان دی د خیبر پختونخوا مرګري او دا ان شاء الله رست رضا چې د خالی او اتوار رض راځي بیا ځای موږ سره خط د اجتماع مقاصد هغه خداو د اجتماع کې څه کوو
منگ با دی اجتماع کی اخبر مقاصد خلق توڑان دکو کہ دیشی مرگرو بعض داسی مرگری زان سر راوستی چا غی نا پنجپیر لی در دے اور نا خبری نو آغای با صفا خالی و ذہنی چا غی واوری چا منگا سوایو و منگا سغوارو نو منگ با آغای ذہن تا پلا خبرا اچول غوارو منگ بخبر اجتماع کے دا چا نوم اغسطل یا 50 ذاتی تنقید کول یا دا چا ذکر کول اگر نکو منگا صرف اگر فعل او اگر عمل ذکر کو کا عمل او فعل دا شرکی کا عمل او فعل دا بدعتی کا عمل او فعل دا رسم و رواجی کا عمل او فعل دا منافقتی نمانگ بپاگی فعل باندی رد کو باقی دا خلق خوخ دا کسو کے ذہن میں اصلاق گنی او ایسی یاد کا مزین وقت بداغ مرضی منگ بسوگ نہیں یاد کرے منگ با صرف باغا فعل مضمومہ رد کو او دا زمان ذمہ داری دا چمک برادوکم من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطیع فبلسان يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك من خردل من الإيمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچے تاسو کیاو غلط کار ہوئی دا منکری ہوئی دا رد کیا گیلا پلاس کوا سے نرسی نو پا جبا کوا سے نرسی نو پا زڑکی او دا کمزوری درجہ دا ایمان دا دین آخوا دوری دانی عمر ایمان بیان پاتی کی چه تا غلط تو نو آئے ہاں یو قافلہ روانا پا دی قافلہ کے بعض خلق پاتی کی من دا آگئی سر سکار نشتا شیخ القرآن چکلا جمع داغ سر پدی علاقہ کی لوی لوی مولیانو او چکل شیخ دا بدعات ورد شروع کنو آغا تیرستو شو بیایا وقت راگے سنور علماء چی شیخ القرآن ناغی رستو شو شیخ القرآن یوازی پر خدا بیاد شیخ دا وفات نباد انقلابو نراتل ما سارو اختصامول نائی اڑمو مالے ویخت سامول سیوائی ویختی کٹکول نو یو خبرہ میں سڑک رالا چھ دا ویخت خو زما دی دی ویختو لما تیل ورکڑی دی ویختو لما صابون ورکڑی وینزلی بھی دی دی ویختو ما دیر خیال ساتلے ہو کاغذ گیری اگدو ویختو او کد سر ویختو اگدو کچھ نائی راگے نو آگا کنچی راواغستا آگا ویختے رانا کٹ کل کم چی سیواو او بیا آگا خنخ کاری دل بد او بدرنگ کاری دل نو آگا لرکل او پا یو ٹیم کے واچو لو خوڑتے اوردو ما عجیبہ کار دے دا ویختو کو ما وینزلیو دی ویختو لما تیل ورکڑیو دی ویختو سر ما کڑاو کڑیو دی کنچی راواغستا آگا ویختو امرانا لرکل خوارتے مغردل زوم خوشالیم از مخی دا سی خنخ کاری دم اس خونخ کارما کلا کلا منگا دا سی امرکی شوی دی واغا جماعت دے واغا روان دے والحمدللہ آگا مخی دی اور رست رضا پا مخی باندے روان دے دریمه خبره زه د پنځپیر خلکو ته کوم چې د پنځپیر خلکا په تاسو د الله یو ډیر لوی احسان او مهرباني ده چې د دنیا د توحید او سنت خلک اگر روان دي او تاسو علاقه او تاسو زمکه ترازی تاسو همیشه د هغې خدمت کړئ نن هم کوي پرونی هم کو سبا به هم انشاءاللہ کوي په دې نعمت د الله شکر گزار یې او د الله شکریه ادا کوي او په دې کې د دوی سره ملګرتیا وکړي راځئ ورسره څنګه چې تاسو مخکې کړي دا ستاسو میلمانه دي اوس به هم کوي بیا به هم کوي انشاءاللہ بیا به هم کوي زموږ یو عزیز دی د قرآن درس کوي او ډېر خدمت کوي
هغه ذهن کې دا د جمعې پر ورځ اجتماع شروع کېده نن هغه درس کو ما سمي ولېږه چې ورته وایه چې ستا مېلمانه راغلي دي څنګه چې هغه لاړ او هغه پوه شو چې اجتماع ده فوراً یې درس بس کړ خپله هم د اجتماع دپاره تیاری شروع کړې دا د پنجپیر د خلکو کمال دی د پنجپیر د خلکو مینه او محبت دی الله دې دا مینه او محبت همیشه قائم او دائم لري آخري خبره د پاکستان حکومت او خفیه ایجنسو والا توام او دا خبره دی په غور واوري په دې ملک کې سیاسي جماعتونه هم دي او نور هم دي خو هر یو په دې تګو داو کې دی چې موږ اقتدار والو موږ کرسۍ والو خیر ده که موږ بیروني قوتونو سره هم یو ځای کېږو خو چې موږ ته اقتدار او کرسۍ میلاو شي زموږ جماعت نه د کرسۍ شوقین دی نه د اقتدار شوقین دی د یو خبرې شوقین دی هغه دا چې دا پاکستان د مسلمانانو پناهګاه ده او دا پناهګاه چې تر څو وي نو موږ پکې درسونه هم کولی شو موږ اجتماعات هم کولی شو موږ راغونډېدی هم شو او که دا پناهګاه نه وي نو موږ بیا کار نشو کولی موږ درسونه نشو کولی موږ اجتماعات نشو کولی موږ دا ملک د دې حفاظت او د دې ملک بچاو دا په ځان باندې لازم ګڼو بلکې موږ یې په ځان باندې فرض ګڼو دا یاد ساتئ موږ هغه جماعت نه یو چې موږ د دې جماعت هغه مدافعاتي قوتونو سره ټکراو وکړو یا د هغې مقابله وکړو یا د هغې مخالفت وکړو بلکې موږ هغه جماعت یو چې کله د دې ملک د دفاع ضرورت راغلی نو د ټولو نه په فرنټ لاین کې په اول میدان کې دا جماعت ودرېدلی او د هغې نمونه سن 1965 موجوده ده چې کله 1965 کې د هندوستان سره د جنگ اعلان وشو نو د ټولو نه مخکې دې جماعت پوسټر چاپ کړو او د هغې عنوان او د هغې ټاپک او د هغې سرنامه هند سی جهاد او خپل افراد تیار کړي او د فوج ملګرتیا یې کوله او د دې ملک مدافعات یې کو دا په ځای کې رانولئ چې ګینې دا جماعت به مضبوط شي او دا به په دې جماعت کې څه فساد او روانې وکړي موږ په دې ملک کې فساد او روانې خو پرېږده چې څوک د دې ملک دشمني کوي موږ هغه ته دشمن وایو څوک چې د دې ملک مقابله او مخالفت کوي موږ هغه ته خپل مخالف او مقابل وایو موږ په دې ملک کې امن او خوشحالي او سوکالي غواړو دا زما او زما د مارګرو موقف دی منګه یو داسې جماعت یو چې څومره منګه مضبوطیږو دومره به دا جماعت دا ملک مضبوطیږي او د مسلمانانو د ملکونو تقویت به وي انشاءالله زموږ په فارمي رکنیت کې هم دا لیکلي وو چې موږ به په دې ملک کې د قانوني شرعي د نفاذ کوشش په پوره من طریقه باندې کوو او هغه دا دی چې ارکان او افراد تیار کړو هغوی ته قرآن او سنت وښیو دا ځوانان به لاړ شي او په لویو لویو عهدو به شي او بیا به انشاءالله دا ملک سوکاله وي دا ملک به خوشحاله وي او دا ملک به د ترقۍ انشاءالله زه او زما ملګري هغوی به په خپلو بیاناتو او تقاریرو کې دې له ترغیب ورکوي چې موږ به د دې ملک په فرنټ لاین کې ولاړ یو او موږ به د دې ملک مدافعات کوو او کوم خلک تاسو اعتماد کوئ هغه ګوره د اعتماد خلک نه دی هغه د اعتماد نه دي هغه د اعتماد نه دي هاي به درله دوکه درکړي موږ دوکې والا خلک نه یو ما چې کوم آیاتونه لوستي اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی کلچ دا اللہ امداد و غلبہ رالا وینے با خلق چدا اللہ پا دین کی با ڈالے ڈالے راضی وہ تبا سکے تبا دا اللہ نا معافی غوارے
तो बदा अल्लाह हमदो सना वाए, तो बदा अल्लाह तारीफुना के फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाह ढेर मेहरबान है। इंशाअल्लाह ज़मा उम्मीद दे कि तासु ब ढेर प मीना ढेर प खुलूस और प सही तरीका बांधे दा इज्तिमा सर तरसुई हर यो मरगरे बा पसड़ के दुआ गानी हम कोई दा अल्लाह ने बम दुआ गवाड़ी और ज़बा इंशाअल्लाह सबा मासुतन 10 बजे और बलरज मासुतन 10 बजे ज़बा बयान नकुम और बमसाइल तौहीद सुन्नत और कम चमंग जमात मौक़िफ़ दे पागी बयान जमाई और ब्या आखिरी बयान जमाई देमियान न्यास के बनोर उलमाए किराम अगई बयानात कई इंशाअल्लाह दमा खाम द मुजनाबाद यो बयान बई ब्या बदर उठाए पर वक्फई और ब्या बा इंशाअल्लाह बयान नहीं मौलाना अल्लामा अहमद जमशेद से अगईम रागली मुफ्ती हफीजुर रहमान अगम रागले तशरीफ रावड़े मुफ्ती हफीजुल्लाह हम रागले नूर मौलाना मोहम्मद इरशाद अगम द्रंग सातला बराशी मौलाना समीउल हक से अगैबो मुसराशी इंशाअल्लाह उस बडीर पखवन बांधदा इज्तिमा रवा नहीं तरदी वक्त को जमाम पर सर दर्दी दो गोलाई मेनन यौम में सहार खोले सर खूब या यौम में ब्या मसमखीन खोड़ा जगल से शोरो नहीं नो पमा बांधे हम यौ बोझी कि खुदा सब की दा दोरा लोई इंतजाम दा दोरा लोई प्रोग्राम खुदा अल्लाह हम दो सना दे पैसे अगस शे नए पैसे लगी हो पैसे चे पदीनो लगी अगर ढेर बेहतरी और पलगू पैसों कार की गया अल्लाह मेहरबाना ज्यादा दा अल्लाह पर मेहरबानू कार रवान दे वरना दूर लो इंतजाम दा करोड़ों रुपयों मुश्किली हो द पंपीर द तंजीम और द पंपीर द खलको शुक्रिया अदा कुम चगई दे के ढेर मेहनत की जरा सिल्ला सवाबाई द अमीर मौलाना लियाकत सेब और द जनरल सेक्रेटरी जाहिद सेब दागई शुक्रिया अदा कुम हर रोज अगई बसार रात लो खिदमत बेको जरा मौलाना मुबिन गुल से डेरा शुक्रिया अदा कुम जगह जगह हर रोजा रात और मंडी और तड़ी तरदे चे बेगा माखाम मागा सर खबरी कोने अगर गंगे सो जमा पर खबर अब न पोए दो माँ तो तू दे के नहीं सवर से उद्देश्य चे खूब है न उधरे जगह मंगा द सुबह जनरल सेक्रेटरी मौलाना शमसुल से और नाजिम नसर इशाद मोहम्मद मौलाना मोहम्मद फयाज से शुक्रिया अदा कुम चगम ढेर खिदमत करे पदी इज्तिमा की और नूर मरगरी जमंगाद मदरसे नाजिम साबिर से और सभी और नूर मरगरी अगम ढेर खिदमत करे द चतराल नूर वाहिद और द नूर मरगरू चगई ढेर खिदमत पदी इज्तिमा के करे वरना दा इंतजाम ढेर मुश्किल और ढेर ग्रान कार दे ब्याद नूर जिल्लू मरगरी द हल्को मरगरी कदे यो यो नुमालम नगा ढेर शेरी वार यो खपल मेहनत करे चाचरा मेहनत करे अल्लाह दे टोल अजर अजीम वर की और अल्लाह दा दे टोल पारा सदका जारिया गर्जई और अल्लाह जमाना तर मरगा द कुरान और द सुन्नत खिदमत वाली व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दुआ कई कि अल्लाह दा इज्तिमा खुशाला बांधे सर तौर सही कम मरगरी चले इज्तिमा ला रवान दी अल्लाह दे खुशालू बांधे और ढेर अमन बांधे देजा तरावर सही और ब्या दे अल्लाह खुल करून ता खुशाला अमन बांधे और सही कम मरगरी चाह हाजिर शुई दी अल्लाह दे अगई खुशाल की सभी मारान दी जमंगा सवाबाई अमीर सैदरब खान दाग बच्चे बीमार दे अल्लाह दे रूह रमट की अगर बड़े खिदमत पदी इज्तिमा के को और नूर कम मरगरी ची बीमारानी अल्लाह दे टोल शिफाए कामिला वर की द चा सहाजतुना जरूरत नहीं अल्लाह दे खपल फضل एहसान बांधी पूरा की द चा औलाद नहीं अल्लाह दे नेकान सालिहान औलाद वर की द चा औलादी अल्लाह दे मोर औलाद दस्कर को या कौम की गुरजई कम मरगरी ची कम तरीका पदी इज्तिमा की खिदमत
अल्लाह ने टोल अजर अजीम वर्के वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।